وحكمه في كونه مفردا کلنا کل خبر مفرد راتلو کلنا کل خبر جملم و خبر مفردم را دی زید قائم خبر جملم را دی زید ابوه قائم زید قام ابوه جمله عامه و چی اسمیوی دارنگ ان زیدن قائم ان زیدن قائم ابوه ان زیدن یقوم ابوه و مکه خبری بیا پا کلام در لاکا خواهی سر ان نو دی سر با آل دکی مبتدا مرفوع و دلتا دا ان رستو با اسم فرق صرف داده بس ان پر راڑاو اسم منصوب راڑاو اگر طول خبرون دی سر او لگوا کم خبرون دا مبتدا چی دی ویلیو پا کاپای کیا طول دی سر قابل طالبہ گئی چی کاپای کے دان سر اجرا کئی اجرا ان زیدن راڑاو اور پسی اگر طول مثالون لکا ان زیدن قائم ابوه ان زیدن یقوم ابوه دا پکی ور جاری کا مفردن او جملتن او بیا جمله عامه ده چې اسمیوي او که فعلیوي او هغه جمله عامه ده چې هغه چې کوم دنو متضمنه معنا د شرط لره او کنه هغه ظرفیوي سلور جملې راځي کنه جمله اسمیه جمله فعلیه جمله شرطیه او جمله ټول ورسره ولیکه او دارنګه معرفه او نکره دواړه راځي ان زیدن العالم ورسره یا ان زیدن عالم تاخوخه ده چې العالم او که عالمون وی معرفه راړي او که نکره راړي او دارنګي خبر یو راړي او که ګڼ راړي ان زیدن عالم شاعر حافظ قارئ بلا راړه ورسره دا چې متعدد راځي نو خبر ده ان متعدد راځي اټول خبرې دي کې تا ملحوظ کا حکم خبر المبتدئی دا خبر یاد کا اس دلتے سوال پیدا کیدو چلے کا مبتدا خو کلا نا کلا پا خبر بانے مقدم کیگی لکا فی الدار رجل ندابا مقدم کیگی ونا دی کدا اغی خبر پشان نللے و خبرت طالب لرکا ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها نلے جائز تقدیم دا اخبار دا حروفو پا اسماء باندی ذکر چی دیتا منگا عمل فرعی ورکڑے دے ذکر خبر مقدم کی نبی بدا فعل سرا مشابه چی پا عمل اصلی کی ندی وجن دانا مناسب دے مزیت دا فرع براشی پا اصل باندی یا مساوات دا فرع براشی دا اصل سرا ندی وی ولا يجوز جائز ندے تقدیم دا اخبار دا دی حروف پا اسماء دا دی حروف باندی ذکر چې د دې عمل فرعي به باطل شي بیا عمل فرعي به باطل شي الا اذا كان ظرفا ها كظرف بیا خیر د طالبه لك ان في الدار زيدا ان في الدار زيدا دا زيدا سيد عبد القهار دا اسم ده ان او في الدار خبر مقدم شوه ده دا ولی لمجال التوسع في الظروف ذکر چې په ظروفو کې ډېره توسع ده ظروف کثیر الوقود او کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کی نو کل مقدم کا کل مؤخر کا یجوز فی الظروف ما لا یجوز فی غیرها یجوز فی الظروف ما لا یجوز فی غیرها نو دی وجن ظروف مقدم کی لک ان فی الدار زیدا ان فی الدار زیدا نو دا فی الدار جار مجرور خبر دے او پا زیدن معنی مقدم شوه دے قرآن کے مرادی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم دا ایابهم دا ان دے اسم دا ان دے رست راغے ان الینا جار مجرور دا مقدم شو پا ایابهم مانے ثم ان علینا حسابهم منصوب دے دا اسم دا ان دے او دارنگی ان من البیان لسحرا من البیان خبر مقدم دے او لسحرا اسم دا ان من الشعر لحکمتا ان من الشعر لحکمتا اسم دا ان دا مؤخر دے ان من الشعر لحکمتا نکا چرتا خبر جار مجرور و ظرفی لبیا تقدیم جائز دے نکا چی ظروف کثیر الاستعمال دی ظروف او کثرت استعمال تقاضا تخفیف کلے چکم دے دے خواخی یشنغر دا خواخی دے ظرف خوشحالیگی دا مارا مخیراش خیر دے تو ظرفی نو علا کل حال دا خبر دا ان دے و مصنف
مذهب د بصرین غوړه کو ځکه چې بصرین وایي چې دا حروف مشبہ بالفعل په دو اسمونو کې عمل کوي او کوفیین وایي په لومبي کې کوي هغه وایي دا حروف ته حروف ضعیف العمل دي او عامل ضعیفه په یو معمول کې عمل کولی شو په دو کې بصرین ورته وایي سادهګانو منم چې دا حروف دي لیکن خبر یې کوم حروف دي دا حروف مشبہ بالفعل دي دا حروف مشبہ او مشابهت د فعل سره لفظاً هم ده او معناً هم ده لفظاً دا لکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي نو دیم ثلاثي او رباعي راځي لکه فعل کې ادغام کې دی کې ادغام شوی دی لکه د فعل په اخر کې نون وقایا دی کې راځي او معناً دا ده چې دا ان او دا ان معنا تحقق دا خبره کلکه ده او مضبوطه ده ان زید المعنی په تحقیق سره زید ولاړ ده دا خبره سره دړندو گزار نه ده ما کتل ده چې زید ولاړو ان زیدن زید ولاړ ده نو خبره یقیني شوله او د کان معنا تشبه یا تشابه د لکن معنا استدرک نو معنا د فعل پکې موجوده ده د فعل خو په دو معمولو کې عمل کول شو نو چې کوم شی د فعل سره مشابه وي هغه هم دومره ده چې د فعل دو عمل او یو عمل اصلي و بل عمل فرعي او عمل اصلي دا چې باندې معمول به مرفوع وي لکه ضرب زید امرا او بل عمل فرعي او کلمه مفعول مقدم شي نو دته موږ عمل فرعي ورکړو حق به حقدار ځکه دا فرادن او فرع ته د فرع عمل ورکړو نو مصنف دلته کې د بصرین مذهب ورکو ځکه خبر دا ان راړلو او اخوات په معنا د امثال او د اشباه سره دي او دا ان او کان او لکن او لیت او لعل او شعر عبد القهار تخبوسیا دي ان بان کان لیت لکن لعل ناسب اسمن درافع در خبر ضد ما ولا ځان به ملنکین او علم علم حاصله ځان به کلک کی او علم به حاصله نو کال ته بیا چې کوم نو پورا کلک بولای که خیر سر لګي در سره مسئله طالب ته باقاعده پته لګي چرورو په علم کې درنېګه مخکې چې ټاکایو اوس نیم پاو شم بیا ورو پاو او چې دورو تر سره لس منه برسېدلې د علم بلا دا سر به مډه کې د علم خبرو ان واخواتها ويا ان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر ودي تنواسخ ده مبتدا وده خبر وي فتنصب المبتدا ويسمى اسم ان يا واخواتها واسم ده ان او اسم ده ان او اسم ده كان او اسم ده لكن ده درته مثال او دې ته وي مشت نمونه خروار ټول گردان خو بدرته نه کوي دې ته وي مشت نمونه خروار سمانه مشت نمونه خروار سمانه مشت وی موټی ته خروار لوی انبار ته وی مشت نمونه خروار یو بوټه زه کراچۍ کې محل تطلب زموږ سفیر الله دې وبخي مولانا عبدالعظیم دا نو ډېر خدمت کړو ډېر مخلص نو هغه سره زه چې سوړه دی ومنو هغه به د دارالعلوم چنده کوله نو کله به دم دان سره بوتلم نو یو دکاندار په دکان کې ناستو او داسې وړې وړې ټوکرۍ ورسره وي په چا کې مسورو په چا کې ریجې وي په چا کې چڼې وي چا کې لوبیا وه هغه نه چنده وغوښته هغه بلا چنده ورکړه ډېره چنده یې ورکړه ما ورته ظالمه داسې سړو نم په چنده کې هغه سره خو وی دا تا چې کتل دا ټوکرۍ دی خو سودا ته نه وي ایښي چې دی چټاکۍ مسور خرڅوي دا نمونه وه د سره د دې سمندر کې جادونه ډک دي چې دا ریجه د پلانکي وطن راغلي ده دا قسم دی دا ما سره دومره زره بورۍ دي او دا مسور دی او دا دې ته وایي مشت دا یو موټی او دا د هغې خروار نمونه ده دا د عالم بچي خو جادونه بارو ملکونو نه راځي اوی مې هلکه دا خو ټیک ته ما پې ډېر ړوس ودېدو چې دا دکاندار خو پیندان هم نه ګټي او دلته بلا لوټونه یې ورکړل د ګودامونه لرې ډک دي بیا بله دې بوتلم د هغو دکانونو ته نو یو لوی ملک و هغه ټول ډک و نو دغه خو هغه شی ده که نه ښه مې مونږ کتابونو کې ویلي وو مشت نمونه خروار او لیدلي مونو د دې لوی لوی دکاندارانو سره صرف نمونه وي دا هلکه د هغې سمپل دا خو یې سمپل او نمونه یې ایښي ده نو دې وجه نه دلته کې چې دی ته وایي چې ویسمى اسم ان دا سمپل دی نو دې کې پنځه ورسره ټچ دي اسم ان و اسم ان و اسم کان و ټول سره حساب وه
اخواتها ورسره كمدنو حساب وطالبا وترفع الخبر ويسمى خبر ان واخواتها خبر د ان او كخبر د النبي او كذا كالنبي ټول پکې حسابو کنه فخبر ان او د خبر د ان او د اخواتو تعریف کړ هو المسند دا مسند ده او مسند مراد مسند ده په اسناد جديده سره مسند ده په اسناد کوفینو باندې رد غوي دا غزور په دور دمګي نه یارا اوس د ان له وجنه ده مسند ده غزور مسند والے ته لاړو دا المسندو په تعریف کې جنس ته شامل له د دنیا مسنداتو ته خبر ده کنه مسند ده کنه او اسم دما ولا التي لنا في الجنس مسند ده او خبر دلا التي لنا في الجنس اغم مسند ده لكن تداوي بعد دخولها اي بعد دخول احد هذه الحروف طولت وتل لك ان زيدا قائم تركيب بسنگك عبد القهار كي تركيب ان زيدا قائم تركيبك ها شابسي زيدا اسم ده ان قائم الخبر شابسي ان سرد خبرنا جمله اسميه خبريه شولا وحكمه ما تبا مٹھئی راکے بکور کې چې معصوم خبريو کې وي خبريو کې نو بیا مٹھئی تقسیمي معصوم چې قدم والی نو مٹھئی مور تقسیمي کنه دا ما بچي په پالایو کې قدم واغښت او چې خبريو کې درقارس خبري کولې شي تاسو مخکې نشو کولای ور ترکیب وکړو ان حرف د حروف مشبه بالفعل اسم منصوب او خبر مرفوع والی او قائم خبر الکتو کا ترکیب ان زیدن قائم ترکیب ان حرف ده حروف مشبه بالفعل اسم منصوب خبر مرفوع والی زیدن اسم ده ان داخله در باندې سپړم خلکو مخکې خبرې کول انا خلکو مخکې خبرې کول دا ډېره ګرانه خبره زموږ لوی استاد ابراهیم قیس تقریر نشي کولی فاضل دیوبند والا نمبر باندې دو تنو میز کی تقریر نه دارد دا میز کی خبرې کول اوس هم تاسو تقریر نه کوي ګوره کمرو کې تقریر نه کوي چې خلکو مخکې بیا تقریر کول شي دا خلاص پردل بعد مرګره ډېر ټر کوي خبره خو چرته دا دوه خبرې وکړه بس بیغم ناس بیا دو تنو میز کی خبرې کول کارې دارد نو الحمدلله طالبان دا خبرو جوګ شو مټیانه تقسیم کړي ان زیدن قائم وحكمه او حکم دغه خبر ده ان فی کونه مفردا چې ده به مفرد راځي یا به جمله راځي او جمله عامه ده چې جمله اسمیه وي یا جمله فعلیه وي یا جمله شرطیه وي یا جمله ظرفیه وي یا معرفه به راځي یا به نکره راځي دا که حکم خبر المبتدا هغه غړي خبرې دلته کې ټول ذکر کول شي لکه څنګه چې خبر متعدد راځي نو دارنګه خبر ده ان متعدد راضی ولایها چا بداوی چې لکه هغه ده کې خو چې کمدنو خبر د مبتدا په مبتدا باندې مقدم کېدو لکه فی الدار رجل وی دی کې نه ده دی کې حکم په شان د خبر د مبتدا نه ده په ټولو کې ده خو دی یو کې نه ده ځکه چې ته موږ ورکړل د عمل فرعي نو که مقدم کو عمل فرعي به فوت شي لکه ان فی الدار زیدا ها ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا ها كظرفي نبي جائز ده تقديم الخبر ده إن فاسم ده إن باندي نبي بواي إن في الدار زيدا إن في الدار زيدا ده زيدا اسم ده إن ده في الدار ده خبر مقدم شو قرآن مجيد كم راغلي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن من الشعر لحكمة او ان من البيان لسحرا لمجال التوسع في الظروف ذکر چې ظروف كثير الاستعمال كثير الوقود ناغي کې مونږه چې کوم نن واګه سسته کې چې خیر دی هغه کته مخکې کېږي مخکې سستا حق ته ذکر كثير الاستعمال نسأل الله العفو والعافية